د جنت نغمه به د قرآن تلاوتی، پیغمبران به تلاوتونه کوي او حافظان به تلاوتونه کوي. په آخر کې به د نور یو منبر راوړلی شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پکینی او الله به ورته وایي د سوره یاسین تلاوت شروع کړه. ټول جنتیان به د نبی علیہ السلام تلاوت اوري د سوره یاسین. الله کلام دی، الله به خپل لولي او جنتیانو کې به الله استعداد پیدا کړي او الله د الله کلام به د الله نه اورو. سوره رحمان به تلاوت کوي او د جنت فضا به یو د رب العالمین د طرف نه به د قرآن آواز. بچو هلته به ډېر خوشحاله یې. حافظ قرآن چې جنت ته دند شي که نه، حدیث مبارک کې راځي ده ته به وویلی شي چې اقرأ ورتقي، اقرأ ورتقي، قرآن لوله او په یوه یوه پاوڼۍ خیجه. هلته به د قرآن تلاوت د ثواب دپاره نه وي ښه، هلته به مرتبي. نو ای د قرآن حافظانو، یو آیات دا یوه مرتبه ده د جنت. یو آیات به وي یوه مرتبه به میلاویږي. اقرأ ورتقي ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. په قلاره قلاره قرآن وایا، په قلاره په ترتیل سره یې وایا. دا حافظان به تلاوت کی او په یوه یوه درجه به د جنت خي. نو چې څو آیاتونه دي نو دومره به خي چې اخیری آیات ووایي ورته به وایي دقه د مرتبه ده اوسېږه. دی چې وګوري دی خو به ډېر اوچت ځای ته ختلی، دی به کم ځای چېرته هسې به یې د کتې نه یینو رایینو نو هسې به ورته د لرې نه ګورو نو وایي دی چې نظر ور واچي. حدیث مبارک کې راځي دی به وایي چې یا الله زما هغه مور او پلار څه شو. زه نن دې بچي ته خو ډېر زیرېږم، دې حافظانو ته خو مور او پلار ته یې ډېر زیرېږم. پلار یې په پریکاتو کې بری شو، حافظ نه دی او مقام به د حافظانو میلو شي. مور حافظه نه ده او مقام د حافظانو. دا بچی به وایي زما هغه مور او پلار څه شو؟ وایي به هغه جنت ته راغلي دي خو دلته نشته دی، د هغې ځای جدا دی. دا خو د سردارانو ځای دی. دا به د جنت امپیګان یې مینېګان به ټول به ناست. دی به وایي یا الله زما هغه مور او پلار ماله دلته راوله. نو اوس د امپیګانو سفارش قبلیږي که نه؟ دا به یې مینېګانې د جنت. دی به وایي الله زما هغه مور او پلار راولئ. فرشتو ته به الله وایي راولئ، د دوی خو سفارش قبلي. او بیا د مور او پلار په حق کې مور او پلار به یې راوستی شي. بختور پلار او مور به نه اواز به ورته وشي چې ستاسو بچی د جنت سردار دی او تاسو دواړه غواړي راشي. الله اکبر. پلاره زه خو وامه د یو حافظ قرآن نه 10 ډاکټران قربان، دا ټول جایداد تی قربان کا، خو یو ګلالی حافظ وګوره چرته، یو ګلالی حافظ وګوره. پلاره زوم ایستی نوی خو چې زمونږ بچی د قرآن حافظان الله دې حافظان کړي. زه وامه چې زما بچی ته استاز حفظ وکړو، زه به د هغې استاز خادم شم، خادم چې زما بچی د قرآن حافظ. د دې استادانو یې ډېر قدر کوي، ښه ډېر زیات. نو الله تبارک و تعالی به ورته ووایي، نو مور او پلار به راشي نو دی به وایي چې یا الله زما سره زما دا مور او پلار دلته کې یو ځای کړي. سفارش خو به یې قبلیږي. فرشتو ته به الله وایي سفارش یې قبول کړي. دا فرشتې به وله دې مور او پلار ته وایي چې نه حافظان وایي او نه عالمان وایي، خو دیم سفارش وکړو تاسو ورسره دلته کې اوسېږئ. نو د مور او پلار یې څومره لوی مقام شو، څومره لوی مقام ورته میلو شو مور او پلار ته. علماو ته دعاګانې کوئ، د قرآن حافظانو ته دعاګانې کوئ.